پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په جهنم کې داسې کسان شته چې 2000 کاله به تیر کړي 2000 کاله په جهنم تیر کې بیا الله د جهنم راوباسي د ګناوي اغون نه حسن بصری والله ته وجړل ولي الله دا سړی ماک چې دا 2000 کاله په جهنم کې تری الله دا ماک ولې نو ته د جهنم ډیر شوقي نه زه شوقي نه نو بیا ویلې ما سدي الله ایمان نه اخلي الله دې لما ایمان نه اخلي بس ما ته جهنم ملاو سي 1000 کاله نه 2000 کاله دې ملاو سي خو اخر دې الله رب العزت ما د جهنم راو بس ورې دا تابعو او عظیم شخصیت ولو هغه د الله په دربار کې دومره بیره دی دومره د الله څخه خوف چې دی هغه درلودي کنو خوف هغه زما استاد مرد الله سره بیریږي ګر سره نه بیریږي په هیڅ صورت نه بیریږي موږ وی الله ډیر مهربان ذات دی او دامه د بیوقوفی علامه ده دینا چې زموږ پر الله عقیده او یقین دی نه دا صرف د ځان د خلاصون د پر الله ډیر مهربان ذات دی ملایانو مشتګرانه کړي ده نو چې الله دومره مهربان ذات او حق دی سچ دی یقیني خبره ده نو بیا جهنم څه د پر پیدا کوي بیا په قبر کې ماران لړمان د څه د پر کول بیا اغلو عظیم کل صراط څه د پر کوي نو معلومه ده چې الله غفور رحیم دی نو قهار او جبار هم دی خامخا دی اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په جهنم کې چې کله پر یو سړی باندې جهنم فیصله وشي الله رسول فرمایي ما یو سړی ولیدی د جهنم پر کناره باندې ولاړو بس قریب وا چې جهنم ته لسوي وای د الله رسول فرمایي هغه د کپیده د الله د خوفه د الله د عذاب یو ورځ و بیرېدی وکپیدی د الله رسول فرمایي هغه د کپیده رالو د جهنم د کناره سره لیر کې جهنم ته لمس کنه قریب وا چې دای په جهنم ته لسوي وای بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی ملائکه تړلې وو وسه جهنم ته اچوي د خوف خدا را لې خوف خدا د الله سره یو ورځ بیرېدلې وو اگر را لې د ملائکه سره د عذاب د فرشتو سره د اخلاص کې د رحمت په فرشتو ته بلاس ورکې چې دا بوزي جنت تر جهنم پرځي اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کم سړی چې د الله د خوف وژاړي کم سړی د الله د خوف وژاړي د الله د بیره وژاړي پیغمبر علیه السلام فرمایي د جهنم لرتل داسې ناممکن ده لکه چې سړی غوا وزول وشي بیا دا شیدې بیرته په دارګون نه استنګ ناممکن ده تر اوسه داسې مشنم نه دی پیدا شوی چې دا شیدې بیرته هغه رګول ربوزي ناممکن ده محال ده بالکل هیڅ امکان نه لري د الله رسول فرمایي چې کم سړی د الله د خوف ژاړي یا وژاړي بیریږي د الله د بیره دی وژاړي د الله رسول فرمایي د جهنم لرتل د غس نه ممکن ده لکه هغه شیدې بیرته پرګون نه استنګ څنګه نه ممکن ده الله رسول فرمایي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د سړی په باره کې د جهنم فیصله وسو چا مبارک د جهنم فیصله وسو چې دای کله جهنم لره ملائکه روان کی د سترګو باړوګان یو بیشتر شي او الله ته ودرېږي الله تعالی یا الله دا هغه سړی دی چې په پلانې ورځ یو عالم یو سپینځری یو بزرګ یو الله والا بیان کوي نو بیا د پسترګو کې وښ کرانی دومره وښ کراله دا بیشتو ورته وای چې زور باندې نون سولم او ستا سچا حق نبی وعده کړی چې کم سړی د الله د خوف دومره وجاړي لکه د مچ سر واخله دومره وشکم پسترګو کړاله پر هغه جهنم حرام دی نو دا زخه جهنم لره نسم تللی نو ما خو جهنم لره م بیا ما ولی بیا جهنم لره علامه بیهقی فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله رب العزت د دیو بیشته په خاطر د ټول د جهنم راو ګرځوي جنت لره ولارس تا یو ورځ لما بیرېدلې دومره و بیرېدې چې ستا په سترګو کې وشکې رالی او وشکې دومره چې یو بیشته جنینون سو د الله رسول فرمای دا یو بیشته و الله ته ودرېږي چې یا الله زه خو ستا د خوفه نون سوی ما ولې جهنم لره استی ستا نبی نه دی ویلی وو نو د الله رسول فرمای د یو بیشته د وجب الله هغه سړی د جهنم څخه خلاص بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای په جهنم کې به اعلان وشي چې هغه سړی د جهنم راوځي چې په ټول
ژوند الله جل جلاله یو ورایت کړی. صحیح حدیث هغه سړی هغه مؤمن چې په جهنم کې دی هغه د جهنم راوځي چې په ټول ژوند الله جل جلاله یو ورایت کړی. الحمدلله موږ په زرو په کروڑو ورایت کړی الله دې قبول کړي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د الله له جانب په جهنم کې اعلان وش فرشتہ اعلان وکړي چې هغه سړی دې د جهنم راوځي چې کم مؤمن مسلمان په ژوند کې د الله سره صرف او صرف یو وار بیرېدلی دی، یو وار بیرېدلی دی، بیشتان د شک درېدلی دی، هغه سړی دی د جهنم راوځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په ټول ژوند د الله سره یو وار بیرېدلی دی هغه هم د جهنم راوځي. الحمدلله ثم الحمدلله موږ الله ډېر یاد کړی دی په خپل ژوند کې، موږ د الله سره ډېر وار بیرېدلی یو. خو یا الله ستا د عظیم محبوب محمد رسول الله په خاطر په موږ جهنم مولوي. یا الله ستا د خپل عظمت د لوی په خاطر موږ د جهنم وساته.